کم کس چې د خپلې بیبي سره په غلطه طریقه باندې همبستري کوي، کومه چې د لوی او د سماتي لار ده، په هغه طریقه باندې په هغه لاره باندې دی د خپلې بیبي سره نزدېکت کوي، نو آیا په دې سره ښځه طلاقېږي که نه طلاقېږي؟ په دې سره طلاق راځي که نه راځي؟ ټیک شوله، یوه خو دا مسله شوه. دویمه به دا بیان شي چې د دې نقصانات څه دي، د دې څه نقصانات دي، او دریمه به دا بیان شي چې دا ګناه څومره ګناه ده. ټیک شوله، او څلورمه به دا بیان شي چې آیا دا ګناه د چا نه شوي نو که دی معافي وباسي، توبه وباسي، نو آیا د دې معافي شته او د معافۍ طریقې څه ده چې دا ګناه دته مکمل معاف شي، نو د دې طریقه څه ده؟ نو دا به تاسو ته په یعنې کلیپ کې بیان شي. ډېره اهمه مسله ده، او تاسو نه خلک تپوسونه نه کوي، په سوونو کسان زموږ نه تپوسونه کوي چې په دې کې ډېر داسې کسان دي چې هغې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي. نو زما عزتمندو، اگر چې دا خبره به ډېره نامناسبه تاسو ته ښکاري د موبایل په سکرین باندې چې یاره دا خبره ولې داسې کېږي، خو نه، ډېر ناجایز او غلط کارونه خلک په موبایل ګوري. نو که د شریعت یو صحیح مسله بیان شي او هغه خلکو ته مخې ته راشي او څوک د دې په وجه د هغه ګناه نه منې شي، نو دا ښه خبره نه ده. ټیک شوله که نه؟ زموږ خلک په موبایل باندې څومره د بېحیایۍ او بېشرمۍ کارونه کوي، په هغې کې شرم نه محسوسوي، څومره نامناسب او غلط ویډیوګانې مخې له ورځي، په هغې شرم نه محسوسوي. او که د دین یو مسله بیان شي نو په دې به شرم محسوسوي، نو دې کې بالکل شرم نه دي محسوسول پکار. ګوره، اول خبره دا ده که نه چې کم کس خپلې بیبي سره په دغه لار باندې نزدېکت کوي، نو آیا په دې سره ښځه طلاقېږي که نه طلاقېږي؟ نو ګوره، په دې سره طلاق نه راځي. چې چا طلاق ورکړی نه وي که نه، نو په دې سره ښځه طلاقېږي نه. خو ګوره، په یو صورت کې داسې دی چې دا د ایمان نه خلاصېږي. هغه کوم صورت دی چې دا کار حلال وګڼي، دا په دې ذهن کې دا وي چې بس دا خو زما ښځه ده، چې د کوم طرف نه زه میلاوېږم او زه کوم څنګه طریقې سره کار کوم، بس دا چې زه کوم دا حلال دی او دا جایز دی او په دې کې ګناه نشته. نو که دی ګناه ونه ګڼل او دی حلال وګڼو، دی جایز وګڼو، نو په دې سره دی د ایمان نه خلاصېږي، د ایمان د دایرې نه خارج کېږي. نو بیا خو د ایمان نه هم پسې ووتې او ښځه دې هم د نکاح نه څه شوله، ووتله. خو نه، چې دی حلال ونه ګڼي او ګناه یې وګڼي، ټیک شوله، او په دې کار کې مبتلا دی، نو دا ګناهګار دی، خو په دې سره ښځه نه طلاقېږي. دا مسله ځان سره یاد ساته. اوس د دې نقصانات څه دي؟ نو ګوره، نقصانات د دې دا دي که نه چې دا ښځه او خاوند چې کوم دي که نه، نو دا به همیشه ذلیله او رسوی، دا به همیشه ذلیله او رسوی. په بچو کې به فرق وي، د بچو نقصاناتو سره به دوی مخامخ وي، او همیشه به د محتاج زندګۍ سره مخامخ وي، او د ښځې او د خاوند د دواړو په مخ کې به سیر نورانیت چې کوم دی که نه، کوم د ایمان نور د دوی په مخ کې دی، د ایمان نور به د دوی د مخ نه ختم شي، او د دنیا د لویو مشکلاتو سره به ورځ ته ورځ دوی څه کېږي، مخامخ کېږي. ټول عمر به د محتاجۍ، د فقر، د غریبۍ، د نیستۍ دا زندگی به ټول عمر تیری، او هر ټیم به د مشکلاتو سره دا به مخامخ. یو خو دا نقصان شو. بل نقصان دا دی چې په دې سره سړی ته بیماری جوړیږي او زنانه ته څه جوړیږي، بیماری جوړیږي. یو خو دا شو. بلې د ګناه خبره وکړه. نو حدیث مبارک کې راځي چې څوک خپلې بیبي سره په دغه لاره باندې میلاویږي، نو دا سړی چې کوم دی په ده د الله لعنت دی. کو ښځه پې خوشحاله ده، ښځه د الله د لعنت ټارګېټ ده، په دوی باندې 40 غنټې د الله لعنت ورېږي. دا ځان سره یاد ساتئ ښه. په دې ښځه او خاوند 40 غنټې د الله څه ورېږي، د الله پې لعنت ورېږي. حلاله ښځه ده، حلاله ښځه ده، او د لیواتت په شان په ګناه کې دی څه دی، دی مبتلا دی. نو دا خو د دوی هغه جرم شو او هغه ګناه یې شوله. اوس بله خبره دا وکړه چې که دا سړی وایي چې د اوسه پورې ما نه دا ګناه شوې ده، خو زه معافي غواړم او توبه وباسم، نو بالکل د دې د توبې طریقه شته، د معافۍ طریقه شته چې د اوسه پورې ګناه شوې ده، ښځه او خاوند یې په دې باندې سخته خپېمانتیا اختیار کړي، سخت 2 رکعته نفل دی وکړي، صلات توبه، او د هغې نه پس دې کښېني او سخته خپېمانتیا دې په زړه کې اختیار کړي. که جړه نه ورځي، په قصد دې الله ته وجاړي، او په زړه کې دې پې خپېمانه شي، او په راروان وخت کې دې کلک عزم وکړي، کلک مصممه اراده دې وکړي چې دې ګناه ته به بیا منګه نه نږدې کېږو. ټیک شوله. نو دا ګناه به ورته الله بالکل څه کړي، دا ګناه به ورته معاف کړي، د دې اثر به الله په دنیا کې هم ختم کړي، او د دې اثر به الله په آخرت کې هم ختم کړي، د فرشتو د رجسټرو نه به هم الله پاک ختم کړي، ډیلیټ به کړي. ټیک شوله. خو چې ده دا کلکه اراده کړې چې زه به بیا دې ګناه ته نه راځم. نو زما محترم ورونو، شاید چې بعضې کسان تاسو مناسب ونه ګڼئ دا مسله چې یاره دا ولې په سکرین بیانېږي، خو نه، زه تاسو ته نشم ښودی چې څومره کسان دې باره کې ما سره رابطې کوي، او څومره کسان خبرې کوي، او څومره کسان په دې عادت کې مبتلا دي. نو چې دا خبره خلکو ته ورسي او شیر شي، نو خلک به د دې عادت نه منع شي. نو دا ډېره یو ښه خبره ده، او موږ او تاسو ته پې الله اجر